بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سورة النمل آیت نمبر 60. الله اکبر کبیرہ. دا تیر شوی سبق آخرنی آیت کی آخرنی جمله دا وچه الله خیر اما یشرکون. الله غوره دی که دا خلق چې د الله سره څوک شریکي هغه غوره دی. اوس دغه شانتي یو څو تپوسونه الله جل جلاله بیا کوي چې تاسو وګورئ هغه ذات غوره دی چې هغه ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، باران وری، هغه غوره دی که نه؟ د الله سره بل څوک رب شته چې هغه دا کارونه وکړي؟ په دې کې ما تاسو ته عرض کړی چې الله جل جلاله خپل د توحید دلایل عقلیه او نقلیه بیانوي. د توحید دلایل چې بیانېږي نو هغې کې دا ټول هغه څه راځي چې کوم موږ ته معلوم هم وي. تاسو زما په خبره پوهېږئ؟ داسې څیزونه ذکر به کېږي چې د هغې ذکر موږ تاسو ویو چې دا خو موږ ته پیره ویلی شي دي، معلوم دي چې ځمکه اسمان چا پیدا کړلي. اوس هر ټک وروستی بیا وایي چې ځمکه اسمان چا پیدا کړلي؟ الله پیدا کړلي. نو دا موږ ته په یوه پیره پته ونه لګېده؟ دا قرآن عظیم صرف د معلوماتو یا د قصو یا د دې کتاب نه دی چې تا ته یوه پیره معلومات کوي، بلکې دا مکمل ذهن سازي کوي. د الله جل جلاله توحید طرف ته ذهن سازي کوي، نو چې د کومې خبرې د بار بار ذکر کولو ضرورت یې هغه بار بار ذکر کوي. چې شل پیرې ته دا خبره واورې، هغه تبلیغیان وایي چې ته شل پیرې زر پیرې په ژبه باندې ووایې چې د الله نه کېږي، د الله د غیر نه نه کېږي، چې څه کوي هغه الله کوي، د الله نه علاوه بل هېڅوک هېڅ نشي کولی د الله د مرضۍ نه بغیر. دا وحدانیت دا چې ته بار بار بیانوې، بار بار بیانوې، زموږ ستاسو خالق الله دی، مالک الله دی، رازق الله دی، هر بیان کې دا خبره کوي که نه کوي؟ د هغې مطلب د هغو دا نه چې موږ ته معلومات ښیي په دغه ټایم کې علمي بیان دی، بلکې زموږ هغه ذهن جوړوي چې په ذهن باندې بار بار دا خبره ولګي او زړه ته پرېوځي. وایي چې زر پیرې ته په ژبه باندې ووایي نو هله به ستا زړه یو پیره وایي چې او الله پاک دی، واحد لا شریک دی، هر څه کوونکی الله دی. د دې وجې نه قرآن کې هم دا خبرې بار بار راځي او موږ تاسو په هغې باندې بار بار ذکر تذکره او تفسیر ذکر کوو چې زموږ هم ستاسو په ذهن کې دا څیزونه د سهار نه تر ماښامه راځي. لکه مثال په طور نن تپوس وکړمه چې چا د اسمان ته کتلي دي او دا خیال راغلی دی چې دا لوی اسمان بغیر د ستنو دا چا ودرولی دی؟ مثال په طور دا خو الله ودرول دی، خو زموږ ستاسو ذهن ته نن دا خبره راغله، حالانکې د دې خبرې نه خو موږ له غافله کېدل نه دي په کار کې چې موږ په لارې روان یو، چې شینې وینو، ګیاګانې وینو، دا بوټي وینو، دې ونو باندې موږ سوچ کړی دی چې په خزان کې دا څنګه او په بهار کې څنګه.
خزان کې هم دقه ونې دي پاڼې تېرېږي پاڼې پکې راخېږي نه کوشش وکړه هېڅ چل نه کېږي کورېږي دي بالکل بغیر د پاڼو پاتې شو هم دقه ونه ده دقه ځمکه ده دغه اسمان دی دا په بهار کې بیا نوې ښایسته پاڼې راوټوکي ښکلې تک شین شي هر څه په دې باندې موږ سوچ کړی دی چېرته یو پاڼه ځمکې نه راغستې چې دې پاڼې ګارنټي ختمه شوه دا پاڼه ولې زړه شوه راتاوه شوه څه چلو شو په دې باندې او بیا دې کې دوباره نوې پاڼه لګي دا دغه شانې د ځمکو ګیاګانو موږ کله سوچ کړی دی نو الله جل جلاله موږ ته دعوت فکر راکوي چې خلکو سوچ وکړئ که نه دعوت راکوي چې سوچ وکړئ تاسو فکر وکړئ زما په دې خبره تاسو پوه شوئ که نه د الله د وحدانیت دلایل ذکر کېږي او هغه موږ ته معلوم هغه خبرې ذکر کېږي خو موږ تاسو پرې سوچ نه کوو پوهېږئ تاسو یاد یې موږ ټولو ته امن یا هغه ذات غوره دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه چا پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه وانزل او نازلې لکم تاسو دپاره من السماء د برنه ماء اوبه ځمکې د اسمانونو تخلیق چا کړی دی الله دا وحدانیت دی بیا د اسمان نه راکوزوي اوبه باران وري د هیڅ چا دا وس نشته چې نن دې باران وشي صرف د الله پاک هغه باران خبرونه معلوم کو دي کې هم لوی کمال خپل ګڼو چې سبا باران کیږي مونږ ته پته ده نیټ ورک کړی دی که نه پوهېږئ که نه دا هم لوی کمال ګڼو ستا کمال خدای د تمامو دنیا دې راجمع شي سبا چې کوم باران کیږي هغه دې ایثار کړي بره دې مني کړي څوک کولی شي او که الله نن نه کوو نو یو څاڅکی دې راکوز کړي څوک دومره لوی قدرت نه د الله قدرت معلومولو ته مونږ کمال ویو دا وریځ اسمان ته یو ځای کې راجمع کول د چاپلار وریځ راجمع کولی شي نشي راجمع کولی د تمامې دنیا ټکنالوژي د راجمع شي هغه د دې وریځ نه اسمان به د وریځې ډکي اوس وړاندې اوبه دي د تمامې دنیا ټکنالوژي د راجمع شي او د دې وریځ نه چې اوبه پکې شته ساینس تحقیق کړی چې دا د اوبو ډکه ده د دې نه د اوبه راوباسي ځانې چې ولیکي د دې نه موږ ته پته ونه لګېده چې هغه الله شته د هغه قدرت زیات دی پیدا کوونکی هغه دی موږ تاسو له د هغه نه علاوه د بل چا عبادت نه دی پکار بل چا ته را مدد شویله نه دی پکار صرف هغه ذات دی کوونکی دی چې په هغه باندې زموږ عقیده مضبوطه شي دا ایمان دی او ایمان اولنی چیز دی الله ته د رسېدو بعضې خبرې داسې نه چې موږ مسلمانان یو ایمان زموږ په دې ټولو خبرو باندې شته دې سره زموږ عقیده مضبوطېږي د الله سره تعلق جوړېږي په دې قسم خبرو په یادولو سره چې موږ الله کړی دا کار الله ته نور نږدې شو نور زموږ محبت تعلق زړه الله ته نږدې شو د الله د محبت نه ډک شو دا کارونه الله کړه الله ستا د قدرت نظار شه ستا د قدرتونو نه قربان شه دې سره زموږ په زړه کې د الله سره تعلق جوړېږي یو عام مسلمان دی یو د تعلق والا مسلمان دی الله پېژنو مونږه تاسو پوهېږئ که نه لکه عمران خان تاسو پېژنئ که نه پېژنئ ټول یې پېژنئ که نه داسې څوک شته چې نه یې پېژني او د عمران خان سره تعلق د چا چا دی په تاسو کې داسې څوک شته چې تعلق یې ورسره شته نشته او که یو نیم کس بې نو موږ به د هغه دیدار لزو خبره پوهېږئ که نه اوس الله پاک موږ تاسو پېژنو د دې دلایلو د لاسه خو د الله سره زموږ تعلق نشته لکه څنګه چې پکار دی قاضي عیاض رحمه الله هغه وایي چې زه سفیان ثوري او سفیان بن عیینه دا هغه اولیا دي رسېدلي اولیا دي حرم شریف کې یو ځای کې پراته دي ناست وایي چې زه داسې راووتم چکر باندې دی خو خلک راغلي استسقا کې باران غواړي دعاګانې کوي سوکړه د قات دی باران نشته پخوانی دور دی که نه یو طرف ته ګوټ کې یو کس ولاړ دی یوازې دی حبشي دی حبشي تک تور دی وچ کلک دی څو کالونو څو عمر خلک استسقا کوي باران نشته دی دغلته دی جو ځان خپل په دې مینه کې مست دی د الله په محبت کې مست دی مست عشق کې د ده ورته خیال شو دا ځانه لوی ولي الله د قاضي عیاض خیال شو ورته دی ګوره دی اوس په داسې حال کې دی چې څوک یې
د ده دا خیال دی چې ما څوک نه ویني خوشی دی صرف د ده ورته خیال دی دی د الله څخه داسې کوي چې خلک څه چل کوي که نه باران غواړي د الله څخه داسې کړی الله پاک راووروه پې که نه الله نوم یې نه دی اخیستی خبرې خو د الله سره کوي که نه نو یې راووروه پې که نه دی وایي د قاضي عیاض رحم الله وایي چې ده چې د الله څخه داسې کړ ما به باران یې راکوز کړ چې ګورم شړ شو د باران باران راغی د هغې وروستۍ ورځې ګورې کېږي ګڼې کېږي رانږدې راځي خو باران ته اول را روان شو ما وپېژنده چې سړی د علامې نه خالي نه دی خو د الله خالص محبوب دی ولاړم هغه نورو ملګرو خپلو بزرګانو ته مې وویل موږ تاسو په تمه یو چې موږ د الله سره مینه ده د الله زموږ سره مینه ده زموږ د الله سره تعلق دی او د الله سره محبت دی د الله سره عشق دی او الله خو رانه نورو خلکو قبضه کړی دی دې ځانه په د خپل دغه کې ډېر زیات چې لکه داسې کسان هم شته په دنیا کې بیا دا قصه ورته وکړه بیا راغی د دې سړي معلومات کوي چې هغې تپوس وکړي چې دا کس دا څوک دی هغوی د پلان کې د دې یو ځای ورته وښودو چې دغه ځای د هغه مشر چې دی امیر دی مشر دی مالدار دی د هغه غلام دی غلام الله د ذات نظر شمه نوم نه قربان شمه په قبلولو کې دې ته نه ګوري چې څوک دی پوهېږئ که نه پیسې ورسره شته کې نشته څه حیثیت یې شته کې نشته ښکلی دی که نه دی هلکه نسبي حیثیت یې څه دی مالي حیثیت یې څه دی علاقه کې څه عزت شته کې نشته دې ته نه ګوري الله جل جلاله زړه ته ګوري زړه ته ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله جل جلاله د چا شکلونو ته نه ګوري چې شکل څنګه دی نه مال ته ګوري چې پیسې ورسره څومره دي لیکن زړه ته ګوري او عمل ته ګوري چې څنګه عمل کوي او زړه کې څه دي د لاړ باغ مالک پسې هغه سره ډېر ښه غلامان دي هغه چې د ده نه خبر شو قاضي عیاض راغلی دی خو مشهور بزرګ ولی الله وکړه راووته او ډېر زیات په احترام عزت سره میلاو شو تاسو ولې په خپله راغلی ما ته به سوال جواب کړي وي نه خدمت زما او ځکه راغلم چې ما یو غلام مې پکار دی هغه غلام خو تا نه ټول قربان دی دا چې څه دي ټول ستا شو بوزه غلامانو ته اواز وکړه راشه هغه راځي وینا نه زما یو غلام پکار دی ټول لاشه دی پکې ځانه خوښ کړي یو نه دوه درې بوزه شکر دی چې تا د خولې نه داسې خبره ووته چې څه شی مې پکار دی چې موږ هغه الله قبول کړي غلامان ټول راغله ودرېدل ده په نظر ته وړاو که داسې ګوري بیا نه مونده پکې ستا نور غلامان شته بس ختم شو دقه دی ته پکې هغه کس بیا نه مونده وایي داسې یو غلام هم ستا بل نشته هغه یو عاجز باندې دی ځان څخه منځونه سبقونه وویه هغه داسې کار کسب نشي کولی عاجز دی راجوړی وایي ته هغه راوله زه یې وینم هغه ته حکم وکړه هغه حاضر شو چې هغه حاضر شو چې هغه وپېژنده چې هغه هم دقه دی یې ماله دا غلام پکار دی هغه یې جدي خو ټک کار نشي کولی هغه یې نه دي کوي وایي دی په څه شي پوهېږي هم نه هغه یې نه دي پوهېږي که نه دې مالک هم دا کوشش کوي چې په څه طریقه دا غلام بچ شي دی لاړ نه شي خو هغه قاضي عیاض خو لیدلی و که نه چې ماله دغه غلام مجبوره شو حضرت زمونږ د ټول د کور دا نظام زما په خیال باندې دا مضبوط غوندې دی د ده د لاسه د نظام الله پاک چلوي دې وجې نه ما ده نه څه کار نه دی اخیستی خو بهر ستا خوښه ده جو بوځه هغې مال هم دقه پکار هغې ته واخیسته روان شو په لاره باندې ځي دا غلام دی د قاضي عیاض نه تپوس کوي چې اخر تا زه په څه طریقه باندې څه وجه باندې خوښ کړم دی ورته بس ما خوښ مې نه وایي کار نشم کولی طاقت راکې نشته مزدوري نشم کولی پیټه نشم وړی نور څه خدمت زه ستا نشم کولی که کوم نو دغه نور تکړه غلامانو هغه به دې اخیستي څه کار به دله کړی نو ما سره څه چل کوي وایي نه تا کې چې کوم کمال دی هغه په نور چا کې نشته خیر په دې خبرو کې ده دا معلومات حاصل کړي چې د څه د وجې نه راویستی ما دی چېرته په ما باندې شکي شی دی ځکه دا د الله سره تعلق چې بزرګي چې که نه کوشش د دې علماو مخکنو خلکو د دې کوشش کړی چې دا پټه پاتې کړي پټه دا راز کې پاتې شي
ته هم د دې خبرې کوشش ټول کوه چې زما د الله تعالی میانه عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را هم خبر نیست دا الله او د بنده په منځ کې یو داسې تعلق داسې اشارې داسې مینه چې د هغې کرامن کاتبین ته هم پته نه وي چې ده څه چل کوي بهر صورت دی چې پوه شو چې ده پته ورته لګېدلې ده په لارې جومات راته حضرت که ستا خوښه زه به دلته 2 رکعته لمونځ وکړم هغه یې بلکل وکړه دنده جومات ته لاړه لمونځ یې وکړو بیا چې بهر ته راووته دغه ځای کې الله پاکه لاسونه اوچت کړه الله پاکه تر اوسه زما ستا تعلق و او چاته پته نه وه او اوس پې خلک خبرېږي ورو ورو اوس پې ورو ورو خلک خبرېږي او تا ته پته ده زما هم داسې نه ده خوښه ستا هم داسې نه خوښه زه نور دنیا کې اوسېدل نه غواړم دا یو بیا راتاو شو بس ساه یې ورکړ وفات شو د الله جل جلاله سره تعلق جوړول مسلمان خو هر مسلمان دی انشاءالله ټول به جنت ته ځو خو یو امتیازي ژوند تېر کړو چې د الله سره جدا مینه یې زموږ جدا تعلق یې لاس اوچت کې بوډۍ خر مړلی خر دا یو بوډۍ نه ده بل یو سړی دی په لارې ځي سورلی ده خر او هغې باندې ناست و هغه مړ دی الله پاکه چې خر د زما مړ کړ زه به څه شي زما دومره په ناز او محبت کې راغی الله پاکه ژوندی کې ما سره بل څه شی نشته د تلو الله جل جلاله ولا ژوندی که بیا پې کېناست هغه خپل ځای ته ورسېد مکې نه مدینې ته هجرت وشو هجرت څه خبرې مې کوو څه نه بل ځای ته اوښتو که نه هجرت وشو نو د هغه یو زنانه زوی وفات شو چې وفات شو نو بیا به دا خلک خو به اوس ما ته وایي چې څومره تاسو د دین هم سپېره وه ستاسو د هجرت هم سپېره وه د تلو سره د زوی مړ شو دا په جاهلیت کې په مکې مشرکانو کې د جهالت دا عقیدې وي که نه چې سپېره ده زوی مړ شو الله پاکه زه خو د خلکو دا پیغور نشم برداشت کولی چې ما ته خلک وایي چې تاسو سپېره وایه ستاسو دین سپېره وه څه شی دا پیغور نشم باید برداشت کولی اوس یې ژوندی کې بیا به سره په خپل وستی مړ کړي ماشوم د کفن اچولی دی کفن کې لتې وټکولې راپاڅېد ژوندی شو تعلق ځان تعلق چې الله ته ووایي ونښلې ورته الله پاک وایي ځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث مغبر لو اقسم بالله لابر ډېر کله ته داسې کسان چې ګډ وډ ویښتو والا به سرې جامې به په بد حال به تاسو وینئ دغه سړی به شوي ته ښکاري نو سنجیده خو الله پاک وایي زما ورسره داسې تعلق یې داسې مې خوښ یې که چېرته زما باره کې به یو خبره قسم وخوري زه د هغه قسم نه ماتوم پوره کوم لکه یو سړی ووایي چې مثال په طور چې سبا به باران کېږي قسم په خدای هغه کس داسې ووایي چې قسم په خدای سبا به باران کېږي الله پاک وایي زه د قسم نه ماتوم سبا وروم که په الله قسم وخوړ زه د هغه قسم ته څه نقصان نه رسوم داسې کسان هلکه الله خوله بنت ثعلبه راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پلار خاوند ماله طلاق راکړلی ما ته ویلي چې ته زما د مور په شان یې انت علی کظهر امي ته په ما داسې لکه زما د مور شا او د عربو دا قانون چې دې ښځه تر مرګه جدا شو دا بیا د مور په شان شوه او دې سره به چېرته نشي نږدې کېدی خوله بنت ثعلبه ته د هغې خاوند دقسې وي زهار دې ته زهار و دا راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله رسول هغه کمزوری دی واړه واړه کډه مې ده زه به چېرته ځم هغه به څه چل کوي دا کډه به زموږ څه چل کوي اوس خو هغه دا ویلی دی نو هغه مې کوم حکم چې الله پاک نه بدل کړی هغه زوړ حکم دی که د جاهلیت یو که څه حکم وي خو چې الله د هغې باره کې څه نه ویلي زه خو ځانه څه نشم ویلی ته اوس په هغه باندې حرام یې جدا شه ته عزت د الله رسول څه حل دی د هغه کمزوری دی په قار کې په غوسه کې ویل دي او واړه کډه مې ده زه به څه چل کوم زه خو د مزدورۍ نه یم دا واړه به څه شي خوري زه اوسېږم څه ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته ما ته څه وایې زه خو دا اختیار زما نشته چې زه فیصلې بدل کړم دا خو الله پاک بدلې الله ستا باره کې ورته د دومره لوی قرآن راځي خلکو ته مسلې کوي زما باره کې هېڅ هم نه وایي لکه خپل هغه ناز باندې انداز باندې وکړو چې زما باره کې به تا سره هېڅ جواب نشته خلکو ته خو ته مسلې کوي
هغه خلکو ته کوم خو ځان نه کوم الله راته وی جو هغه دقه ځکه دا نو امید شو په دې ځکه دقه ځکه لا شنو چې الله پاکه دې خو نو ته وایې دې خو نو ماته ته وایې کنه زما باره کې څه حکم نازل کړو چې چلو کوم خاون می بوډا دې څنګه پرې دما وړه وړه کړه مې چې چلو سره کوم مزدوري نشم کولای زه دغه موقع کې ناس دي چې الله جل جلاله وحی راولېږله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله پاک تاسو ته ډول د خبرې اورېدي تاسو ته ډول د خبرې الله پاک اورېدي چې دې تاسو سره جنگ کوي تجادلك في زوجها تاسو سره جنگ کوي د خپل خاوند په اړه کې هغه خبرې ټول الله پاک اورېدي او حکم راولېږي چې خاوند ته چې 2 میاشتې رجوع نیسي کفاره ورکړي او دا به آزاد شي لکه دا بس تاخذ شي تا لپاره به جایز شي او کفاره به دغه درې قسمه کفاره دا په کې ذکر شو یذل عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روان دي غټه قافله ده وسره امیر المؤمنین دی وړي خزه مخه راغله عمر رضی الله عنه فورا صلی الله علیه وسلم دغه خاله ټیټ وړي ده عمر رضی الله عنه ته سر کته کړه ده ټول قافله په انتظار ولاړه ده سر کته کړه ډیر ټیم هغه خبرې کولې ده ته وګیخه چې خبر اخلاص شي د خلک ساته ګوري کوم چې د دې وړي لپاره عمر رضی الله عنه دومره خلک په تکلیف کې کړی دي دومره خلکو باندې انتظار کوي کنه خو د خبرو سره کې به ته سبا راشه کنه البته موږ زو روانه ما په سفر کې مشه خیر خبر ډېر وګدي شو وشو واپس راغی تاسو ته وکړو هغه کوم نږدې کسان امیر المؤمنین وړي لپاره تاسو دومره انتظار وکړو خلکو باندې مناسب و هغه تاسو ته پته شته څوک وړي وي دا هغه بډای د چې د دې خبره الله په عرش لپاس اوریدلې دي عمر څوک دی چې د دې خبره ته وکی نه دي کدا تر سهار پورې لګي زه به تولاړم هغه د قصه خاله بنت ثعلبه نو ما تاسو ته وی چې خذ هم مقام مندل دي د الله په در کې سړو مندل نه تعلق جوړ کو تعلق پڅ شي د الله په قدرتونو کې سوچ کو الله په ذات کې سوچ نه کو په دې سم کې اسمانونو کې سوچ کو الله قدرت ګورو ما الله انعامات په ځان باندې شمارو څومره احسانات کړی دي په موږ وانزل الله لكم تاسو د بارا من السماء دبرنما ان ابو فانبتنا به بسراتو کي پد سر حدائق ذات بهجه باغچی خاوند تر تازه تر تازه باغچی راټو کې پدې سره شړ مکه به خسته ګولونه به راټو کې ما کان لکم تاسو انتم بتو شجرها چې د دې داونې راټو کوي سوچته چې ونه راټو کې چتی کی هلکه نه لګي وته ته پته مې تکس الله ته پته مې چې چلو شي په دې باندې ټیم وړي الله پاک برخي قلم کیدو مونږ ونه کې به چاته پته مې الله ته زړه نال کو کتا جوارو کرو بیا الله ته پته مو چې الله دوس راخیږي چا طاقت شته چې زما کې نه روچت کی کنه زمو طاقت خو موږ دې تشپک مشته درې مشته صبر نه کوه قصاده برخه جوړي پورته څنګه زمو اوس پکار دي الہم الله اشته معبود الله سره بل شته نشته بل هم قوم يعدلون بلکې دا کافران دی او قوم د حق نه اوختون کې هغه باوجود کافران بل چاته आवाज کوي بوتانو ته سجدي کوي ورته سجدي کوي امن خلق السماوات چا پیدا کړی د اسمانونو او ځمکه او انزل لكم نازل تاسو د بارا من السماء د اسمان نما ان اب فانبتنا پسراټو کو مونږه به بد سر حدائق باغچی ذات بهجت د تر تازه والا ما کان لکم نشتد تاسو د پار نه تاسو انتم بتو چراوټو کوي شجرها د داوني الہم الله اشته معبود الله سره بل څوک بل هم قوم يعدلون بلکې دي دا کفار یو قوم چې د حق نه اوختون کې دي اللهم صل علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا